زاهد صاحب نن د قومي اسمبلی کې د 10 نه زیات قوانین یا 100 ترمیمي قانونونه هغه پاس کړل شو، خو په هغې کې د ټول نه مهم قانون چې کوم دی هغه په الیکشن ایکټ 2017 دی، د کومې تر مخه چې به الکترونیک ووټینګ ماشین یعنی قوانین خو لحاظ صاحب نورم چې کوم پکې پاس شوي اهم قوانینو خو دا چونکې په دې باندې د ټول نه زیات دي، سیاسي خلکو ته ډېر زیات اعتراض و. نه سیاسي خلکو ته خو عامو خلکو اصل کې دا د نظام دپاره بنیادي قاعده او د 2017 د دې قانون مطابق چې کوم بدلون راوسته شوی دی چې یو به د بار ملک چې کوم پاکستانیان دي هغوی به ووټ اچوي، دویم ووټ هغې مخکې اچولی شو خو انټرنیټ په ذریعه به ووټ او دویم دا دی چې په پاکستان کې دننه به الکترونیک ووټینګ ماشین استعمالیږي، یعنی اوس به د پرچې د ووټ سره چې کوم دی هلته د ګوتې په ذریعه ته نښه لګې او په هغې باندې به کېږي تاریخي فیصله ده پارلماني تاریخ کې چې دومره په یو ورځ باندې دومره ډېر د 10 نه زیات د 10 نه زیات د دې وجه نه منځ کې پکې آئیني نکات هم راغلي. نن په هغې بیل بحث کوو، خو لومبی به موږ صرف په د الکترونیک ووټینګ ماشین کو موږ سره د پارلماني او د انتخابي امور ماهر دی قریش خټک صاحب موږ سره موجود دی په لاین باندې، د هغوی سره به خبرې کوو. قریش خټک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام، څنګه دی لیاز صاحب؟ ډېره زیاته مهرباني خټک صاحب، تاسو وخت راکړو مشرق ټي وي دپاره، ډېره زیاته مهرباني. سر لږ وضاحت د دې وکړئ دا الکترونیک ووټینګ ماشین په بنیادي توګه دا داسې څیز نن چې پارلمان کوم منظور کو، سوال دا پورته کیږي چې دا الکترونیک ووټینګ ماشین دا به د 2023 په انتخاباتو کې هم وي. الکترونیک ووټینګ ماشین هغه ماشین دی کوم چې تاسو دا ووایي چې د کاغذ په ځای باندې یا د بلټ پیپر په ځای باندې خلک به ځي د هغې بټنې به دباوي او د هغوی ووټ چې دی هغه چې کوم امیدوار د هغوی د خوښې کومه پارټي کوم د هغه نښه نښانۍ هغې ته به چې دی هغوی بټن پریس کوي او ووټ به چې دی هغې ته د هغوی پول کېږي او کاونټینګ چې دی د ووټ شمیره چې ده دا به هم د ماشین په ذریعه باندې کېږي. خو دا کوم قانون چې پاس شوی دی د نیشنل اسمبلی نه چې کوم قانون اوله پاس شوی و او بیا چې دوی سینټ ته ولېږو په سینټ کې هغه پاس نه شو، نو بیا دوی د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت چې دی هغه د جوائنٹ سیټینګ اف د پارلیمنٹ چې دی چې سینټ او قومي اسمبلی دواړه پکې په مشترکه طریقې باندې قانون سازي کولی شي، په هغې کې کېناسته. نو په هغې کې چې دوی کوم د تاسو دوه نقطې پکې یادوي چې یو د الکترونیک ووټینګ ماشین دی او دویمه چې دی د ورسیز پاکستانیز یا د بهر اوسیدونکي کوم پاکستانیان چې دی د هغوی د ووټینګ مسله ده. دا دواړه کوم دغه چې په بیل کې موجود و نو دا دوه لاینه امینډمنټس دي، خو د الیکشن چې کوم طریقې کار دی هغه دوه لاینه نه دی. زه دا ګڼم چې دا کوم ترامیم دوی کړي دي حکومت چې کوم کړي دي دا مکمل نه دي. کچره الکترونیک ووټینګ ماشین په ذریعہ باندې ووټونه اچېدل کېږي په 2000 او د 30 په الیکشن کې، هغې لپاره په الیکشن قانون کې چې دی نور هم ترامیم ضروري دي، ځکه چې د په دې قانون کې تاسو وګورئ نو د ووټینګ پروسیجر چې دی چې ووټ به څنګه اچولی کېږي د پولینګ سټیشن ته د دننه راتلو نه واله تر د اخري فارم د ډکولو پورې د دې یو پوره په تفصیل سره چې دی یو طریقې کار موجود دی. نو کله چې په پولینګ سټیشن کې الکترونیک ووټینګ ماشین چې دی هغه راشي او هغه کېښودلی شي نو دا ټول طریقې کار چې دی دا به بدل شي. خو په دې ترامیم کې په دې بل کې چې کوم دوی چې نن د الیکشن ایکټ کې کوم دوه امینډمنټس پاس کړه په دې کې د دې حوالې سره څه ترمیم نشته دی. نو زه دا ګڼم چې دا نیمګړی ترمیم دی او که چېرې الکترونیک ووټینګ ماشینز چې دی دوی غواړي چې استعمال دې کړی شي نو دې لپاره به نور هم ترمیم په دې ایکټ کې پکار وي. خټک صاحب تاسو ګورئ نه چې دا کوم څیزونه تاسو یاد کړل دا د لا د امینډمنټ نه پس په رولز کې راځي، رولز هر کله دوی جوړولی شي. رولز که تاسو ته پته وي زموږ په دې د سپریم کورټ چې دی یو دوه ججان تیر شوي او د هغې باره کې چې دی
هغه پښتو کې متل دی د زورور دوه برخي یو وو چې د افتخار هغه چې دی د پاکستان پیپلز پارټي په حکومت باندې په 2013 کې چې ډېر زور راوړی چې شابه د کمبارني پاکستانیان چې اوسېږي دوی له یو د ووټ طریقې کار جوړ کړي نو یو اورډیننس جاری کو د الیکشن نمخ کې چې دا په بل الیکشن کې دوی دا ووټ استعمالي بیا په 2013 کې د الیکشن نمخ کې چې دی د ثاقب نثار او یو درې رکنی بنچ د سپریم کورټ ته ثاقب نثار نمخ کې هغوی مې order وکړو سپریم کورټ ته چې تاسو دا کارو کې د الیکشن کمیشن ته نو الیکشن کمیشن د خپل رولز چې دی الیکشن رولز 2019 چې هغه اپډیټ کو پاره کې د آی ووټینګ لپاره انټرنیټ ووټینګ لپاره یو طریقې کار چې دی هغوی پاره کې واچو او بیا الیکشن د سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته دا آرډر ورکو چې تاسو د دې رولز ته چې تاسو آی ووټینګ چې د دې پایلټ پروجیکټس وکړي نو الیکشن کمیشن په 2013 کې چې کوم بای الیکشن یا ضمني انتخابات کېدل پاره کې تقریبا چې د سلور د شلکو کې دا آی ووټینګ چې د دا استعمال کو پاره کې وزرا او شپږ سو پاکستانیان چې کوم بهر اوسېږي هغوی خپل رجسټریشن وکړو ټول په دې پایلټ پروجیکټ کې او څه تقریبا 6300 خلکو چې دی د دې ووټ د دې آی ووټینګ په ذریعہ باندې پایلټ پروجیکټ کې حصہ واغسته او تقریبا سلور د شل کې وچ پاګه کې ووټونه واچول دا غیر ریپورت چې دی الیکشن کمیشن په 31 اگست دسمبر 2013 کې چې د پارلیمان مخې ته کې خودو او پاګه کې هغه دوه خبرې کړې وې الیکشن کمیشن چې یو خو د دې ووټ چې دی سیکریسي لکه د ووټ خفیا ووټ چول کوم دغه چې دا یقیني کېدی نشي ځکه چې دا ووټ ټریس کې دا د ووټ چې دی دا پته لګیدي چې چا ووټ واچو نو دا زموږ چې آئین دی او د الیکشن قانون چې کوم سیکریسي اف د ووټ ولا کنسپټ دی هغه کمپرومایز کیږي دوی ما وی دا دغه کړ چې دا سیستم چې دا محفوظ نه دی هیکرز چې په دې باندې اٹیک کولی شي نو هغه دوی پارلیمان ته ډیر مخ کې خو دی او دا څه نوې خبره نه ده او الیکشن کمیشن چونکې په دې باندې کار کوي په کار چې دا وی د رائے احترام وشي او شبه وي خو دی حکومت چې نه د غیر رائے واغسته او نه د غیر احترام ته وکړل په دولینه ترمیم باندې چې د دوړه کیسي دوی غني چې سر تور سره خو زدا نه غنم چې الیکشن کمیشن با صرف د دولینو ترمیم په ذریعہ باندې د دې قابل شي دا دوړه ماشينان چې د استعمال کړي چې انټرنیټ ووټینګ وکړي شي یا الکترونیک ووټینګ ماشينز چې د استعمال کړي شي جی قریش څنګه چې تاسو خبر وکړه خنن په اسمبلی کې یو خو بلاول بوټو زرداری صاحب دا اعلان وکړ چې موږ اوس نه د الیکشن نه منو او دا د کې بدانلی کیږي او دویمه خبره دا وکړه چې موږ به عدالت ته ځو زما سوال دا دی چې آیا عدالت چې دی دا ایکټ اف پارلیمنت چې دی هغه کې دا مداخلت کولی شي کنه شي کولی بل چې څنګه تاسو خبر وکړه چې الیکشن کمیشن اف پاکستان دا خپل کم قانون چې دی هغه باوند نه دی چې هغه د صوبې د قومي اسمبلی یا د صوبې اسمبلی نه کوم قانون سازي وشي د هغې د لاندې هغه طریقه کار چې دی هغه د الیکشن کمیشن لاس کې دی نو که هغوی دا ووایي چې موږ نه کوو په دې مشین باندې انتخابات نو هغوی کولی شي داسې نه ده زه به لږ وضاحت وکړم تاسو ته دی الیکشن کمیشن دی او په پاکستان کې څومره ادارې دي که هغه حکومتي دي او که ریاستي دي دا ټولې د پارلیمان لاندې دي پارلیمان چې دی د پاکستان آئین وایي چې بره خدای د لاندې پارلیمان دی چې د خدای پاک چې کوم ساورن اقتداري اعلی دی هغه به د پارلیمان کې موجود د عوامو منتخب نمائندگان استعمالي نو په موږ دا ویلی شو چې د زموږ آئین چې دی د خدای پاک چې کوم اقتداري اعلی هغه ته زموږ د عقیدې مطابق حاصل دی هغه پارلیمان ته ورکړي پارلیمان هغه ایکسرسایز کوي نو دا ډېر مقدس زیدی او مقدس یوان دی ته هر یو د حکومت هر اداره د ریاست هر اداره بشمول الیکشن کمیشن چې دی د قانون په باندې او هغه تابع دي د دې خو وختي لحاظ سے به خبر وکړل چې د الیکشن قانون چې دی د دې اهمیت څه دی او دا څنګه دی زه دا غنم چې د پاکستان د آئین نه پس ټولو نه مهم قانون چې دی دا د الیکشن قانون دی او هغه ځکه دی
چې د دې په ذریعہ باندې د اقتدار ایوانونو ته د حکومت بدلولو ته د ټولې لارې چارې چې دي دا هم په دې قانون باندې حواریږي او دا قانون چې د لارې خلکو ته خي دا قانون چې کله جوړیږي په دې باندې دانی چې په پارلیمان کې د اکثریت سره دا پاس کړی شي په دې باندې قومي اتفاق رائے چې دا ضروری په کومه طریقه باندې چې د حکومت دا پاس کړی شو دا طریقې کار نو په کار په ملک مخکم قانون کې ترمیم شوی دی پاین کې چې دی تلسم آئینی ترمیم شوی دی باغې کې د پاکستان پیپلز پارټي چې یو ډېر کمزوري حکومت او ورسره کولیشن پارټنرانو نور پارټیانو ورسره وي په ډېر په خپل طریقې سره وی راوغسته په پارلیمان کې کمیټي جوړه کړه کمیټه په غو باندې لاس میاشتې کار وکړي ډېر په خپل طریقه باندې په کومه باندې اتفاق وشو هغه پاس کړ چې په کومه باندې اتفاق ونشو په هغه باندې اختلافي نوټونه پارټیانو ورکو ریپورټ پارلیمان مخه ته کې خو همداسې په 2019 کې چې د کوم الیکشن قانون چې به موږ ناسو خبرې کوو چې په دې کې ترامیم وشو هغه کې ډېر غټ امندمنټ شوی بلکې ټول د الیکشن چې دی واته قانونونه چې دی دا یو ځای شو یو نوې قانون په شکل کې چې دی پارلیمان پاس کړو باغې باندې تقریبا 3 کال او 3 میاشتې د پارلیمان چې دی یو کمیټي ناست او هغه ور باندې کار وکړو او د زموږ نننې صدر چې دی ډاکټر عارف الوی صاحب ډېر هغه یو ټیکنیکل کمیټي و چې وته به ټیکنالوژي سب کمیټي په ټیکنالوژیز باندې یوز اپ ټیکنالوژیز ان الیکشنز باندې هغه د دې سربراهي کوله او هغه چې کله هغه کمیټه سفارشات راغله نو غټه کمیټه چې دی راوي په ریکمنډیشنز باندې د سوشي کونه چې دی ای وی ایم حواله سره او د آی ووټینګ ورسیز پاکستانیز ووټینګ په حواله سره د خودو چې په دې باندې پایلټ پروجیکټس کوو او د غیر ریزلټ پر ناکبه بیا موږ د دې ریپورتس په ګورو بیا چې موږ دا ریګولر استعمال طرف ته قانون سازي کوو نو هغه ته ونه کتلی شو او د کومې طریقې باندې چې دا ترامیم وشو دا زما په خیال سره مناسب نو او که تاسو وګورئ دا زموږ په پارلماني تاریخ کې شاید چې واحد ورځ واچ دومره ډېر قانونونه چې دی حکومت په نارمل طریقې سره د پارلمان نه پاس نه کړی شو او دا یو ټریک 2 چې د قانون سازي لپاره غي استعمال کو په دې طریقې باندې زه ګڼم چې دا قانون نو پاس کېدل پکې کم ځای پورې چې دا عدالت اختیار دي نو عدالت چې مخکیم دا کړو جوډیشل ریویو د قانون چې دا کیږي او کم قانون چې د آئین د روح خلاف نو زه دا ګڼم چې هغه پکار دي چې عدالتونه ریویو کوي او پارلیمان ته پکار دي چې پارلیمان په خپل باندې دا قانونونو په سر دوباره باندې نظر ثاني وکړي او بیا چې دی هغه څومره مضبوط او امپروومنت وکړي کیږي چې هغه شانتي دی وکړي شي جی پر خټک صاحب تاسو چې وختي د دوه لاینا کم د الیکشن اکټ 2017 کې د دوه ترامیم کوم شو چې د یو تر مخه ای وی ایم لازمي شو د دویم تر مخه آی ووټینګ چې کوم غیر ملکی پاکستانیان دي د هغوی لپاره ورکړل شو اوس دارته وای تاسو ویلي چې د دوه لاین د نور وضاحتونه غواړي نورم بلا ترامیم غواړي نو موږ دا یو عام وګړی یو عام پاکستانی دا سوچ کولای شي چې په پښتو کې ته موږ وي پسترګو کې شګي اچول دي یا آی واش دي دې ته دا ویلی شو بالکل دا یا خو پسترګو کې د خلکو شګي اچي او یا د کم د پاکستان تحریک انصاف وزیران او کم د قانون ماهرین چې او وی دا نه وړي چې دا نظام د سم کړی شي ځکه چې دا طریقې کار ماته ستو چې طریقې کار په دې الیکشن اکټ کې واضح دی چې ووټر چې کله پولینګ سټیشن ته راشي دا غي نواله تر داخلي ووټ د کاست کېدو او شمیري پورې دا یو پورا طریقې کار موجود دی که الکترونیک ووټینګ ماشين استعماليږي نو هغه لپاره به یو بل طریقې کار چې په قانون کې راولي او چې کله قانون راشي نو بیا به الیکشن کمیشن هغه مطابق چې خپل رولز د قانون تابع کوي او هغه مطابق په خپل رولز کې ترامیم کوي آی ووټینګ باندې الریډي چې د الیکشن کمیشن کوم پایلټ پروجیکټ شوی دی دا غوي ریپورت موجود دی د پارلیمان مخ ته خو دی ورته دا ویلي چې مونږه دا
پایلټ پروجیکټس کو دا محفوظ نه دي د دوه وجوهاتو د وجې نه کم چې ما ذکر وکړو نو په قانون کې سيزونه لیکل چې دا یو طرف ته دي او بیا چې دا غي امپلیمنټیشن بل طرف ته دي بل نن سبا چې کم طریقې سره قانون سازي کې قانون سازي صرف دا نه راځي په پارلیمان کې کینه او زیات خلک د لاس اوچت کې او قانون به پاس کړی شي نن سبا ایکسپرټ هیرینګ کې په قانون باندې کوم موضوع چې د غي ماهرین چې د پارلیمان چې دی اغي وتا خپل ایکسپرټ اوپینین ورکړي پبلک هیرینګز کېږي چې پبلک ته هغه ملک کوم خلک چې د غي پر قانون باره کې سوي نو دی پر قانون باندې هیڅ مونږ نه د خلکو نه په دې باندې راي واغستانه د ایکسپرټس نه په دې باندې راي واغستا او د ځانه عقل کل جوړ کړل سو کسان ناس وغي فیصله وکړه او فیصله په پارلیمان باندې په بدمعشي باندې د اورډیننس په شکل کې راوستل او بیا په پارلیمان کې چې په کومي طریقې باندې د اورډیننس چې په نېشنل اسمبلی کې چې د اکټ د بل په شکل کې پاس کې شو غن ډېر متنازع طریقه وا په سېنات کې چې هغه پاس نه کړی شو نو بیا په د جوائنٹ سیټینګ کې چې کوم طریقې سره پاس کړی شو دا هم زه ګڼم چې د جمهوریت روایت او شری لپاره خبره نه ده نو دا ټول طریقې کار په الیکشن قانون باندې یو واضحه او براډر چې د کنسنسس چې د پولیټیکل کنسنسس پکارو ځکه چې دا د یو پارټي قانون نه دی د ټول قوم لپاره قانون دی او دا کس په دې باندې اتفاق نه دا متنازع شي نو د پر امن انتقال اقتدار او پر امن الیکشن چې دا دواړه په خطر کې شي او چې دا دواړه په خطر کې شي نو بیا د ریاست وجود چې زموږ خو تاسو ته پته د ریاست څنګه څومره مضبوط ریاست ته په کوکی باندې چې دا غي بنیادونه چې دي کله او همیشه په یو ورځ باندې دومره ډېر قوانین چې اسمبلی ته راغلل او بیا آیا دا خاص منصوبه بندي وه چې دومره اهم قوانین چې کوم چې هغې کې په یو قانون باندې نن چې کوم معامله وشو د دې نه زیاته معامله کېدی شوه په اسمبلی کې ډېر بحث کېدی شو ډېره هنګاماري سټینډینګ کمیټې ته ورکړل کېدی شو او ډېر مسایل په کېدی شو خو د هغې باوجود صرف د څومره سیاسي پولیټیکل خلک چې د هغې فوکس صرف دا یو بل چې آیا ځکه چې هغې کې خو لا 2 کالم پاتې دي ضروري نه ده چې خامخا د انتخابات وشي خو ټول فوکس چې دی هلته د هغې نو آیا حکومت به څومره سنجیدی چې په دې 2 کالو کې دومره مشینان پیدا کړي دومره انتظامات وکړي او دومره خلک ټرین کړي چې هغه د انتخابات وکړي دا بنیادي سوال دی دا ټریننګ او مشینونه دا تیر ځل چې تاسو زموږ الیکشن کمیشن چې کوم تیاری کړو د 2013 الیکشن لپاره نو هغه کې څه ایجاد یا زره چې دی دا پولینګ سټیشن وی په هغه کې 2 لکه سلور سلیغ زره چې دی پولینګ بوت وس چې زموږ ووټران دي تاسو لاس ورځې مخ کې چې دی الیکشن کمیشن 12 ورځې مخ کې راغی د شمار شای کړو چې تقریبا 12 کروڑه او دیرشکم 12 لکه زمونږ د ووټرانو رجسټرډ ووټرز دي دا وي د دې تعداد د نو په قانون کې زمونږ د دي چې یو پولینګ سټیشن کې چې د 1200 نه زیات ووټران نشي کېدي او نو کاغه په حساب سره وګورئ نو تقریبا 1 لک او 1000 پولینګ سټیشن به پکاري او سبا الیکشن کیږي او دا غي په حساب سره کې بیا په 300 بیا وی چې په پولینګ بوت کې به 300 نه زیات نه تقریبا 3 لک پولینګ بوت پکار دی په هر پولینګ بوت کې چې یو ماشين پکار دی ووټینګ ماشين پکار دی نو د دې حساب وسوله کو چې څلور لکه ووټینګ ماشينان چې دی هغه اغستل چې دی د بسونو مداخله اول خدای یو ماشين خو نه دی پورا پینل ظاهر خبره ده څلور ماشينان به نو دا پورا نور په حساب کتابي یوازې ماشين خو نه دی جی یا اول خدای چې الیکشن کمیشن چې دی دغه په سپیسیفیکیشن باندې دغه شي چې موږ ته څه پکار دي کنه هغه د الیکشن کمیشن نه تاسو نه کوي چې دا چا کار دی هغه به خبره ناشتي او ساينس او ټیکنالوژي منیسټری چې دا غلګیا دا هغه ورله ماشينان جوړي وي اول هغه سره کینه هغه څه غواړي دغه مطابق او کورای سر دا ماشينان چې چا جوړ کړي هغه دا داوا کوي چې دا بالکل فیل لی په دې باندې مخکې مونږه ټرای کړو او دا ناکام دي کې ډېر زیات خامیان دي چې دا ماشين چا جوړ کړي هغه بخپله دا خبره کوي نو دا اوس څنګه دی نور کوم ځای کې دا ماشينان جوړي کورای سر زبر دې سوال وضاحت دا پېټرول پمپونو کې بجی تاسو کتلې وي اکثر موږ 10 لیټر پټرول واچو خو راغلی راته 9 لیټر پټرولي
الکترونیک ماشين کې وی داسې چینج راوستي چې دا ماشين گیج کم کړي او والتا 900 ملي لیټر بعد چې کم ده د 1000 ملي لیټر په ځای هغه سیزه وړي تاسو خو په الکترونیک ووټینګ ماشين کې هم محفوظ کېدی شي چې یو پارټي ته سلوټونه واچوا سلوټونه چې کم ده 125 سلوټونه شماره دا ممکن نه ده دا بالکل ممکن نه په الکترونیک ووټینګ ماشين کې ډېرې مسلې دي او کدا سو ګوري په دنیا کې ډېر غټ جمهوریت ملکونه دي چې په سونو کال چې د پاره کې جمهوریت روایت الیکشن پکې کیږي واغه ملکونه چې دی هغه الکترونیک ووټینګ ماشين نه استعمالي هم د پلاس باندې او د بیلټ پیپر ووټونه استعمالي هم دغه وجه ده چې ډېر ملکونه دا سيزونه شروع کړه او چې هغه ته پته ولګی چې دا د سیلور بولټس وې دغه چې دا داسې فزول غونډه کې کارتوس دی چې نه استعمالول شي او نه به غرزول شي صرف پیسې په خرج کړي نو ډیرو ملکونو لکه آیرلند چې دا واغستل خو په الیکشن کې استعمال نکړ دا غي سره چې نور ملکونه اوس په امریکا کې چې کم ځای کې د انتخابات شوي دي په دې باندې پاغه باندې لانجې روان دي چې دا هیکینګ او دا مسلې پکې راغلي یو په دنیا کې انډیا د ملک د چل کې دا استعمالي کې پاغه باندې دغه اعتماد دی خو اعتماد پسنګ دی چې انډیا خپل الیکشن کوي او خپل ګوري راغوي افسران وته ناسي غي ګوري د بهر نه بین الاقوامي دنیا نه چې دی او وی ابزرورز نه پریدي د خپل الیکشن ته نو دا غیر کوم الیکشن پریکټیسز چې دی هغه په دنیا کې دومره خنه غړنل کیږي چې قرایسه بخنه غواړم خو هغه موي چې کله دا ماشين راغله د مودي سه بوټونه ډیر زیات راخیږي او هغه باره کوم دا خبره کیږي او ماشين چې دی د دې حل نه دی زدا غنم چې انتخابات چې دی دا فیر فری اینڈ کریډیبل جوړولو لپاره چې دی دا ماشين حل نه دی کدا زموږ د موجوده قانون ته وګورئ نو دا قانون ډیر تفصیل سره چې دی د زموږ قانون په دنیا کې ډیرو کم ملکونو چې دی داسې مفصل قوانين لري په انتخاباتو باندې او بیا چې کله 2013 کې انتخابات شونه الیکشن کمیشن یو پوسټ الیکشن ریویو پروسس کړو په 22 ډیسټریکټو کې غیر خلکو سره ناسو خبرې اترې وسره کړې وي او به یو ریپورت چې دی پارلیمان ته ورکړو او باغ کې کوم ریکمنډیشنز ورکړو چې دا شیزونه تاسو بدل کی په دې اډ کې دا پکې کمزوریا نه دي دا مضبوط کی نو هغه یو سنس جوړی چې یاره الیکشن کمیشن دا امندمنټس غواړي پکې دوی دا غي سره چې دی نور مسلې را پیدا کړل او دا ټیپیکل پاکستان تحریک انصاف د حکومت سټایل دی چې کوم اصل کاری غپری دی او چې کوم نکاری باغې پوزیشنو بس دا دوی په نکار پوزیشن دي خټک سے دلته مساله ماشين دی که د ماشين میکانیزم دی دلته د ماشين میکانیزم هم دی ماشين هم دی ځکه چې په دې ملک کې د په دې باندې یو خدا غکیږي چې په دونه سلور لک او 15 لک ماشينان خلې پاغه باندې وسونه خرچه کیږي څومره انرژي په بځای کیږي او به لغی ټریننګ هم بیا دغه نوې یو سیز روان دي دغه به نوې ټریننګ کې چې د ټریننګ نه پس ټول الیکشن د په ډیر پاک صفای الیکشن د په کو به را سلور 15 لک ماشينان به کم ځای کې سٹور کې الیکشن کمیشن سره غوډم په زارو منټونو باندې د سرکار نه راغلي زینه خلی چې کوم بیلټ پیپر یې هغه پکې د الیکشن سامان چې په سٹور کې سٹور رومز نه ملاويږي نو دا اسی په هوا کې چې دی دا ډزه کول دي او قرایسه مختصر شاند ته پوسټه زما مور سبزی دومره کټ کړي د چې داغي د ګوتې دی نخې چې کوم نه نور کار پرې خېده نو دا راته وای هغه بس کې دی ماشين سره په دې کې ډېر مسلې د الیکشن د په 2014 کې چې دی کله دا پاکستان د انصاف د مسلې د کمیټې مخ ته کې خو د تجویزونه چې دا وکړي نو اقوام متحده چې کوم یو ان ډي پی اداره د هغه په دې باندې یو کانفرنس کړو په اسلام آباد کې پاره کې د دنیا نه بهر نه کوئی ایکسپرټس راغوښتي او پاکستان د الیکشن کمیشن چې دی دا وی په سربراهي کې دا دغه کړو پاکستان پارټیان هم پکې راغوښتي زاید حامد صاحب چې کوم سب کمیټي لیډ کوله وی هم پکې پارلماني خلک هم پکې او باقي کې وی په دې خبره باندې متفق شوو چې دا ټیکنالوژي چې دا بسلولي ګریجوالي دغه کې خو پاکستان په دا وخت چې په کوم حالاتو کې او کوم په کوم سټیج باندې ریپاغه کې دا
ممکن نه چې پاکستان دی الکترونیک ووټینګ ماشينز چې دی او دا تاسو چې کوم خبرو کړم د دې غټو وجوهات د وجنه چې زمیدار خلک دي زمونږه ټولرز کودالي وي لونه کوي غیاګانی دی بیا هڅم چې دی سړی بوډا شي د ډیرو خلکو چې دی دا ختم شي دا فینګر پرینټس چې دا ختم شي نو دا واحد دغه نه دی ذریعہ نه چې لګا په دې باندې دوشي په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ په هغه کې بغیر ووټینګ ماشينونو نه چې دا انتخابات کیږي او ډېر په خپلې طریقې باندې کیږي او هیڅ په اعتراض نه کړي. اخیری ته پوسټ خټک سے اخیری ته پوسټ 10 کا الیکشن شو او داغي رزلټ مبل ورته تاسو په الیکشن کمیشن خپل رپورت جمع کړ پای کې د فردوس شقاوان د هغه د اسسټنټ کمشنر د ډیپټي کمشنر د پنجاب حکومت کردار ګوتو ته نه دی نیول شي بلکې هغه کسان ښکارا خودلی شي دي په داسې عمل کې به څومره خلک به چې دا وختي چې زاهد صاحب څنګه ویل چې بلاول صاحب ویل چې اوس نه په 2028 انتخابات ته د انلیزه دا ویم نو دا به څنګه وي به کاغذ ای وی ایم په ذریعہ کیږي دا څه فیصله کیږي پیم زګړم نه بکیږي د انتخابات د ای وی ایم په ذریعہ باندې 2023 دا ګړم نه بکیږي ځکه چې دا ممکنه ماته د دوه درې د لاجستیکس دومره زیات دومره ډېر پیسې په لګي چې ماته نه ښکاري دا په هوا کې ډزې دي بس وې کړلې او نور چې د الیکشن ماته نه ښکاري چې په دې وشي دوی مدار چې د موجوده قانون کې چې دی په دې کې پیپر ټریل دی چې لکه غل سړی رانی ولې شي په ووټینګ ماشين کې چې دی غل نیول ډېر زیات ګران شي چې په څه باندې به رانی سي کم دغه باندې به رانی سي نو صدا غنم چې په دې باندې دوباره پارلیمان ته پکار دي چې یو پارلیماني کمیټي په جوړه کی او په دې باندې دا ټول ای وی ایمز کيم نو بیا د هغه سره چې نور کم تړلي ترمیم دی غدي وکړي شي او هغه چې وسره تړلي کم نور اقدامات دي دا غي باندې دیم نظر واچول شي چې پیسې به کم ځای نه دی راوړي او بیا غیر ټریننګ چې کم نه غري الیکشن کمیشن خو الریډي د ډونرز په پیسو باندې چې ټریننګونه ورکړي او هغه کې غیر برابر دوی کم ځای نه پیسې را پیدا کوي. ډیر زیاته مهرباني قریش خټک صاحب تاسو موږ سره موجود وي ډیر په تفصیل سره تاسو وضاحت وکړو او ان شاء الله سورځ پاس په بیا تاسو خدمات اخلو په دې اخلا که صفالو اپ کی ډیر زیاته مهرباني.